هسې مسلمانانو ورونو زه دا حیران یم که نه چې مونږ او تاسو به الله رب العزت ته څه جواب ورکوو چې الله د پلاني عذر د وجې نه مونږ مونځ پرېښی او د پلاني عذر د وجې نه مونږ مسجد ته ستا کور ته نه راتلو. ګوره دا مشر چې دی دا کوم سیټ دی چې تاسو څه ښکاري که نه دا په سترګو باندې ړوند دی دا نابینا دی او د خپل کور نه واخله تر مسجده پورې یو پړی یو تار تړلی دی دپاره چې دا زما سترګې نشته زه په سترګو ړوند یم ماته لاره نه ښکاري زه به د دغې تار د دغې پړي په مدد سره ځم او خپل 15 وخته مونځ به ادا کوم. ګورئ مسلمانان ورونو زما په هر موقع باندې دا کوشش وي چې زه تاسو یو اصلاحي پیغام راوړم یو اصلاحي میسج تاسو ته درکم. ګورئ دې کلیپ کې مونږ تاسو کوم عظیم سبق پروت دی چې هغه خلکو دپاره چې هغې اذان واوري او بیا ناست بې غمه ګپې شپې لګوي مونځ ته نه ځي د الله د کور د طرف نه ورته آواز راشي دعوت راشي چې حي علی الصلاة راشه د مانځه طرف ته حي علی الفلاح راشه د خلاصي طرف ته د خلاصي ځای ته راشه او بیا هم دی ناستې زه ګورم اکثر کله د بازار کې راتېرېږم نو هلته کې اذان شروع وي تر دې پورې چې جمع شروع وي امام صاحب لګیا قرت کوي او زه ګورم په دې دوکانونو کې دا خلک په دې خپل لین دین کاروبار کې دومره مصروف وي یقین په الله کوي که دوی دا م وایي چې اذان وشو جومات طرف ته به تلل غواړي یا قرت شروع دی مونځ شروع دی دې طرف ته ورتلل غواړي جمع ولاړه ده دوی بالکل د دې نه غافله دي او دا خو لا پرېږده تر دې پورې ما کتلي چې کله زه راتېرېږم په دې بازار وغیره کې که نه نو هلته به جمع ولاړي اذان به وشي هلته به دوی په دې خپلو دوکانونو کې میوزیک لګولي او ګپې شپې به یې لګولي د یو بل سره به وربخ وي نو دا ډېره زموږ او ستاسو دپاره د افسوس خبره ده مسلمانانو ورونو دا مونځ یو اهم عبادت دی او دا یاد ساتئ چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د مونځ پوښتنه کوي الله رب العزت حساب به کوي اول ما يحاسب به العبد الصلاة د قیامت په ورځ به د بنده سره چې د ټول نه په ټولو عملونو کې د ټولو نه ړومبی چې کوم عمل دی او حساب به ورسره کېږي هغه مونځ دی. بیا ورسره حدیث کې نبي رسول الله فرمایي چې د چا مونځ صحیح راووتو د ده به باقي ټول عملونه صحیح راوځي د چا چې په مونځ کې وټ کټ راووتو د ده باقي ټول عملونه به ګډوډي. مسلمانانو ورونو دغه بوډا او د دغې نابینا مشر په دغه کلیپ کې په دغه ویډیو کې زمونږ او ستاسو لپاره یو ډېر غټ سبق پروت دی. الله رب العزت مونږ او تاسو سترګې راکړي دي ګوره د سترګې نشته د هغې باوجود هم د مسجد ته ځان رسوي په یو طریقه باندې ځان ته ترتیب برابر کړی دی. مونږ ته الله رب العزت سترګې راکړي دي خپې راکړي دي لاسونه یې راکړي دي ذهن سوچ دماغ د الله رب العزت څومره احسانات دي د هغې باوجود په 24 غنټو کې مونږ ته 15 وارې د الله رب العزت د طرف نه دغه دعوت راځي چیرې تاسو راشئ د الله د کور طرف ته راشئ تاسو د الله د کور د طرف ته مونځ طرف ته راشئ د خلاصي ځای ته راشئ او بیا هم مونږ نه ځو دا یقینا زمونږ د تباهۍ دپاره یو عظیم